بل پاور دی زمون سره د جناتو پیریان ماماګان نو مې لګ په دغه باندې وایي چې د خطرناک کړی ډېر خلک یې نه مني وایي زه پیریان نه منم او ډېر خلک یې داسې دي چې هغوی پلاران مني ما خو ماماګان وایي که نه د ماماګان لا بیا هم ګزاره کوي خو ډېر پکې داسې دي هغه وایي بهی دا پلاران دي او ځینو ورته درجه ورکړې ده د خدایتوب و دغه ډېر خطرناک دی هغه ځینې خلک وایي که نه النګر من النګر وایي چې کوم ځای دي نه ګرېږي جو مې ګراوه اوس تا جناتو سره سکار نشته جو ښه په قرار دې کښېنه خو طاقت ول الله ورکړی و جناتو لا الله طاقت ورکړی دی جسم ناری د اور نه جوړ شوی یو وجود دی یتشکل باشکال مختلفه دی هم چې څنګه وواړي خپل وجود بدلولی شي لیکن علم غیب بسره نشته علم غیب بسره نشته د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې چې څومره کتابونه نازل شوي دي نو په هغه کتابونو کې تحریف شوی دی هغه کې رد و بدل شوی دی لیکن کله چې الله رب العزت قرآن مجید نزول شروع کو او قرآن مجید دنیا ته راغی لګ لګ په وقفه سره نو الله رب العزت څوکیداري فرشته په اسمانونو مقرر کړي چې دا شیطانان چې کم دي چې دو کله راځي اسمانونو ته او دو به خبري اورېدي نو وس داسې وکړي چې دو ولای په اور باندې دا ستوري چې کله تاسو وینئ که نه تاره ټوټ گیا دا ستوري لاړ شي دې ته ویل کېږي شهاب ثاقب دا فرشتې دا شیطانان ولې نه پرېږدي اسمانونو ته چې دو هسې نه چې د دې خبرو سره نورې خبرې ګډوډي کړي ځکه چې الله رب العزت د دې قرآن د حفاظت ذمواري اخیستې ده نو دا جنات په خپلو کې مشوره وکړه چیرې تاسو معلومات وکړئ چې مخکې خو په دې اسمانونو کې مونږ نه ویشتلی کېدو چې اوس څه چلو شو چې په مونږ پسې خامخا یو ستوری راخوشي او مونږ پې لګو ټولګي تشکیل کړه تاسو یو ځای ته لاړ شئ تاسو بل ځای ته لاړ شئ تاسو بل ځای ته لاړ شئ حد تر دې چې حجاز مقدس د نبی علیه الصلاۃ والسلام کلام یې واورېد د نبی علیه الصلاۃ والسلام کلام یې واورېدو او بیا لاړه خپلو قومونو ته لاړه او هغو ته یې وویل چې داسې نبي آخر الزمان صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی په هغه چې کوم کلام نازلیږي نو د هغې الله رب العزت د حفاظت ذمواري اخیستې ده د دې وجې نه موږ ویشتلی کېږو ایمان نه وړی نو ډېرو جناتو ایمان نه وړی اوس که دې جناتو ته علم غیب وې ولې که زه د خپلو کسانو سره رابطه کوم اوس به ووایي چې په تا باندې څه چل او موږ هم خوشحاله یو یاره بس دا وجود مې یاره رپېږي او دردونه یې را باندې او دې هر څه نیولی یم یاره مخه مې نه سمېږي او ته رابطه وکړه که نه هغه وایي ولې که رابطه کوم د پیریانو سره رابطه شروع شي او پیریان ورته وایي چې بھائی پلانکي سړي پې تعویز کړی دی او پلانکي سړي پې کوډي منتري کړي دي او پلانکي پې دا کړی دی او موږ ورته وایو که نه بلکل هلکه تا باندې مسله شته ځکه ستا د زړه دا غواړي چې زه داسې خوشکې ځای ته لاړې اول ته هېڅوک نه وې هلته اوبه به یې دی ښکلي هلته ښکلې ونې وې بوټي وې د مرغو چغار وې خو انسانان نه وې هغه ته یې بلکل دا خو زما زړه غواړي مسله ده که نه چا در باندې څه کړي کس به درته هم واخلم چې چا در باندې کړي دي خو مونږ یې منع کړي یو مونږ ته وایي چې دا به نه وایه اسان کار دی مونږ یې منع کړي یو چې دا کسان به ورته نه ښایې او چا در باندې څه کړي ستاسو په خاندان کې داسې یو کس دی چې د هغه ټوپۍ په سري او په ګیره کې لږ لږ سپین دی دوی خو په هر خاندان کې جو خلک په یو بل باندې شکیان دي چې لکه زما په خیال چې بس هغه پلانکي به کړي چې هغه تعلقات ولا خراب یوه ښځه ده ستاسو په خاندان کې ده او یاره هغه داسې ده جو هغه سړی خامخا سوچ کوي چې لکه خامخا په خاندان کې مختلف قسم زنانې
یو د ذهن هغه طرف ته لاړ شي لکه واقعي په ما باندې هغه پلانکې زنانه دا چل کړی یورو په وچ پناه په دشمنۍ شروع شي وچ پناه په هلکه چې ته دونه تکړه یې که نه ته چې دونه تکړه یې چې ته وایې چې بهی زه دونه هر څه کولی شم نو ته بیا د دې خلکو نه تعویض دا پیسې ورېالې دقه پیریان ونغله وه او ویل که د دې سور غر کې دنیا خزانې دي په دې پیرخوشا بابا کې او په دې غرونو کې دومره خزانې دي او لاړ شي بهی دا خزانې راکنئ په قلار شي مړه دی نه چې بهی پلانکي در باندې تعویض کړی او پلانکي کړی او ما رسلو به یې راکړه او 200 راکړه آسان کاروبار دی او زمون خلک خو بس او ماشاءالله بوډېګانې زه د دې بوډېګانو ډېر سخت خلاف دی دا بوډېګانې صرف د دې لپاره ګرځي هغه ولې 200 روپۍ ورکړي دا والا ابۍ او دا په دې بچو کې دي دا تعویض وتړه په دې بچو کې دي دا تعویض وتړه او نه به مرې همیشه دپاره به د دې حرامي توپونو لپاره ژوندی هغه بس بېغمه اوسه په دې کمسو کې وتړي او دا بوډنګې بیا ګرځي د خلکو بسي ته راشه که نه چې زه دله داسې دغه وکړم ستا زوی دا رشته چې نه کېږي که نه نو مین مسله هم دقه ده ته سړي صحیح سړي له تللی نه یې ته راشه داسې سړی دی ماشاءالله یې چې په وچ کاڼي کې دله اوبه را پیدا کوي نو چې هغه په وچ کاڼي کې اوبه را پیدا کوي نو زما رایې دا ډېره غریبي ده هسې مهنګایي ده چې بهی په دې غرونو ورپرې شو او دا عاملان به ځان سره بوځو او موږ به ودی چې بهی خزانې راته ښیې دغه جنات ته دې ووایه چې راشه شابه بهی دلته خزانه ده موږ به یې راکړو خیر دی او دنیا رسه براوړه د دې غریبانو دا غریبي به ختمه شي د دې بې واده هلکان چې دي د دوی ودونه به پکې وکړو خوښ هم ده لکه بې واده هلکانو خوښ هم ده که نه ستاسې به پکې ښه ښکلي ودونه وکړو او موږ ته پکې هم څه میلاو شي بس ښه ده ښکلی کار بهی داسې ګپ دی جناتو سره طاقت شته لیکن علم غیب ورسره نشته سلیمان علیه السلام بیت المقدس تعمیر کو بیت المقدس تعمیر یې کو داود علیه السلام شروع کړی بیت المقدس کله چې دا بیت المقدس دا نقشه ډیزاین کړه چې داسې به دا بیت المقدس جوړیږي د یو سړي کور پکې راتلو هلکه دا خبره ډېره اهم او ډېره ضروري ده دا واورئ د یو سړي کور پکې راتلو داود علیه السلام څوک دی او بھائی څوک دی د الله پیغمبر دی که نه یاره زبور کتاب پې نازل شوی داود علیه السلام د الله پیغمبر دی د الله سره براه راست رابطه ده د هغه سړي پسې لاړو بھائی دا کور دی موږ له راکړه بیت المقدس جوړو هغه دې نه درکړو پیسې به درکړو نه علم پیسې زما دا ځای خوښ دی زما کور دی زما ملکیت دی بس نه درکړو هلکه څه به درله درکړو دې نه به درله غټ ځای درکړو نه بس زما دا ځای ټیک دی زور زبردستی پې شروع کړه هغه سړی خفه شو دا کم سړي چې کور و بیت المقدس د الله کور جوړیږي او کم کور قبله اول د مسلمانانو اول قبله وکړه قبله جوړیږي او څه یې ورته نه درکو اوس که ما او تا وې که نه یا د نن سبانې زمانې مولیان وي کافر دی به یې سر وکړی دا خبره وکړه بیت المقدس نه ته ځمکه نه ورکې نه ورکوم که نه زما ملکیت دی نه درکو الله رب العزت داود علیه السلام ته وحی وکړه ای زما پیغمبره د سړي زړه دې پکې خفه کو څه دې وکړه د یو انسان زړه دې خفه کو زما کور جوړې ضرورت نشته سړی رضا کا خو اوس دې خفه کړی دی نو مکمل به یې رانه نه کوي دا ارمان به دې نه پوره کړي د الله پیغمبر دی مولا نه دی یو عامي سړی نه دی د الله پیغمبر نبی او څه یې وته وایي بورې دې رانه نه کوو ځکه چې سړی دې خفه کړی او موږ په معمولي خبرو باندې څنګه یو بل خفه کوو د یو بل بېعزتیانې کوو که نه کوو سپک کارو مسلمان موږ ته سپک کاري د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي د شریعت مزاج دا دی چې مسلمان له به تکلیف نه ورکې د هغه دل ازاري به نه کې د دې وجې نه حکم دی د جمعې په ورځ باندې رالی نو د خلکو په سټونو باندې به قدمونه ناړې دا بې ادبي ده دا مسلمان عزتمند دی د ده په دې ولو باندې فرشتې ناستې دي او ته پې قدمونه وراړې دا ډېر عزتمند دی مکرم دی اگر چې ستا کشر دی د دې وجې نه زه اکثر دا خبره کومه کشر دی مخکې راغلی پرېږده چې ناسي په سب کې اله مشرانو له ځای ورکئ جي
ولې هېڅ چل دی مشر په وخت ولې نه راځي دی بوډا شو او دله د عقل لا نغلی چې به د جمعې په ورځ باندې خلک اول ځي مخکې دا امیر صاحب شو خو ته د پته ونه لګېده چې د جمعې په ورځ باندې خلک مخکې منځله ځي مه کوه چې شاته راغلی کېدلي بس کشر راغلی دی د هغه سره ادب دی احترام دی په وخت باندې راغلی پرېږده چې هغه ناسي ولې باسې هلکه پاسه هلکه کشران دې وځئ هېڅ دې مه وځئ چې مشر سره دونه قدر دی او عزت دی په وخت باندې دې راځي جومات ته دا خبره ټیک کوم که غلطه کومه د جمعې دقه یو ورځي دقه یو بیان کېږي دې له هم ته په وخت باندې نه راځئ او بیا ماشومان چې کوم دی د سوټرونو نه نیسئ چې هلکه وځه ولې دا ماشوم انسان دی دا نوجوان ټیک ته چې ګیره یې خریلې ده که نه ټیک ته صحیح ده دلته ما ته یو کس ویاروئ خبرې ستاسو په دې علاقو کې بل شان نظام دی مې څنګه وې زه مانځه ته تللی وم حالانکې هغه سړی ښه ماشاءالله لوی حیثیت والا دی نوم یې نه علم ښه حیثیت والا دی وې زه به مخکې صف کې ناست وم یو سړی راپسې راغی ما ته وایي چې شاته شه ځکه چې د هغه ګیره نه وه تو به فیصله صرف په ګیرو باندې کې چې د یو سړي ګیره ده چې بس دا الله والا دی یو سړي ګیره نشته چې بس دا الله دشمن الله خو پکېږي په دې خبره باندې الخلق عیال الله دا ټول په ټوله مخلوق د الله تعالی کومبه ده او الله تعالی مخلوق له چې څوک تکلیف ورکوي الله پرې خفه کېږي به هر حال موضوع بیا بل طرف ته کور به رانه مکمل نه کړي وایي الله خپله غلطي منم زما نه غلطي شوې ده خو ای الله زما هغه زوی له خو توفیق ورکړې که نه سلیمان علیه السلام له چې هغه یې مکمل کړي وایي او الله رب العزت به سره وعده وفرمایله چې سلیمان علیه السلام به یې مکملی و سلیمان علیه السلام له الله بادشاهي ورکړه بادشاهي په جناتو باندې هم ده د جناتو نه کار اخلي د انسانانو په نسبت سره طاقت پکې سیوا دی کارونه کوي لګیا دي بیت المقدس تعمیر شروع دی خو وخت مقرر شو او د سلیمان علیه السلام د مرګ وخت راغی اوس پیغمبر دی د الله نبی دی اندازه ورته وشوه چې باید د مرګ وخت مې نږدې دی خو دلته اندازه داسې ده چې دا کور نیمګړی دی او د پلار ارمان مې و ځان له د شیشې یو کمره یو محل تعمیر کو او په هغه محل کې شیشه داسې وه چې د بهر نه به هم ښکارېده او دته به هم خلک ښکارېده جناتو به د یرې نه کار کوو و سلیمان علیه السلام به دغلته عبادت کوو او په دغه کمره کې به و جناتو به ورته کته هغه دی لکه سړی ګورې اکثر دا مشري که نه دا کشران باندې څوک هغه سړی ورته ګوري ګورې سلیمان علیه السلام د خپل د سحارې دپاره لاټي ځان ته ودروله عصا او په هغې باندې ولاړ له عبادت کې مشغول دي جنات لګیا دي او خپلې کاریګري کوي او کار کوي او بیت المقدس تعمیر مکمل شو چې تعمیر مکمل شو نو هغه شیشې ته یې وکته سلیمان علیه السلام ولاړ نه و پرېوتی و چې دوره خبر دا شو هغه سړی پروت دی هغه دی چې بیمار دی څه چل پوه شو چې کله هغه دا کوله خو سلیمان علیه السلام وفات شوی او مودې څونه شوي وه یو کال پې تېر شوی علما فرمایي یو کال د یو کال مدت پې تېر شوی دی او پته یې ولګېدا د چینجي د وجې نه چې په دغه عصا کې دننه پکې هغه چینجی شوی دی عصا چې کله وخوړه لرګي وخوړلی شو نو لرګي وغورځېدو بوج یې برداشت نه کړو که دې جناتو ته د غیب علم وې او دا تعویذونه یې راوړې شوې سم خیال دی نو دوه لیوني وو هلکه دا دو لیوني وو چې دا دونه یو کال یې ځان ستړی کوو چې کله ورته پته ولګېده چې لکه سړي خو وفات شوی کار یې بند کړو کار یې بند کله کړو چې کله بیت المقدس تعمیر شوی و لہذا جناتو ته د غیب علم نشته فرشتو ته د غیب علم نشته آینده پاتې شو دوه انبیاء علیهم السلام ته د غیب علم شته او که نه اولیاء کرامو ته د غیب علم شته او که نه انشاءالله هندو جمعه په دې باندې خبره کوو الله دې عمل